غټه بېدیني یو غټه بېدیني چې نن سبا ټایم کې مونږ ته په کم نظر راځي نو نوم یې ګران غوندې مونږ ته په خوله راځي نه پبجي گیم دی. په دې پبجي گیم باندې نن زما بچې د غیر مسلم طرف ته روان شوی دی. د غیر مسلمو داسې ناشنا سوچ دی چې مونږ په هغې پوهېږو نه. ما مقتدي وایي را به شي مولوي صاحب څنګه یې. مونږ ډېر خوشحاله شو چې مقتدي مې دی، ملګری مې دی، ډېر په مینه ما سره میلاویږي، پلار به تابعداري کوي، د استاد به تابعداري کوي، خو د زړه نه به نه یو خبر کافر شوی دی، مرتد شوی دی. استاد صاحب وایي څنګه کافر شوی دی، څنګه مرتد شوی دی. گیم کوي. ما خو اوسه پورې کتل خلکو سره لیدلي مې خو ډېره ته پته نه وه. اوس پوره ترې نه خبر شوم نو زما باندې دا فرض دی تاسو ته دغه فرض ورسوم. گیم کوي بل سره جنګ کوي، لګیایي حتی چې دنه خپل دشمن کعبې شریفې ته دننه وځي په گیم کې. نو دله په گیم کې دا आवाज ورکوي چې دغه اوله دشمن دنه راوځي. اوله دې ټیم کې دنه ګولۍ ختمې شي، ګولۍ ورته ختمې شي، دا گیم کې دا سبق ورته ښایي. نو چې کله دې هغه ګولۍ غواړي نو ګولۍ دپاره یو بوت ورته راشي او بلکل هغه مکمله ویډیو مې وکتله چې د کم سکرین شاټ یې ورنه اخیستلي شوي دي. نو دا موږ ته علما کرام نه بلکې زموږ دا فرض چې موږ خپل بچي ته دا سبق ور ورسوو. ځکه چې موږ خوشحالېږو چې ما ته زموږ شاګرد راغو، مقتدي مو راغو، کشر دی، مشر دی، ښه دی او بد دی، دې نه خو نه وي که بچا ته کې دا مرتد شوی دی، کافر شوی دی، په دې عادتونو باندې ځان تباه کړی او برباد کړی دی. پلار هم خوشحاله وي، مور هم خوشحاله وي چې ماشاءالله بچی خو مې ډېر نیک دی، جومات کې خدمتونه کوي، یو شی کوي، بل شی کوي او دا پته ورته نه وي چې په دې خپلو عادتونو باندې، په دې خپل عمل باندې ځان چې کوم دی شیطان ملګری کړی دی، شیطان دوست یې ګرځولی دی، شیطان رور پیدا شوی دی او په دې محله کې یو انتشار یو بالماضي خوروي. نو هغه څه کوي چې کله د سره ګولۍ ختمې شي او دې ګولۍ غواړي نو دې هغه بت ته سجده ولګوي. داسې نه چې په لاس یې څه بت ته سجده ولګوي او بیا دته دا خپل گیم دا اډر ورکوي چې په دې کعبې شریفې باندې ډزې کوه. الله اکبر. ستا زړه ته دومره مضبوطوالی عزتمندو ډېر د حیرانتیا خبره ده. څه شول هغه خلک چې په دین سر او پختۍ ماتې دي وایي زمونږ غوندې کدو کړېلې پاتې دي چې کومو خلکو به دین سره مینه محبت و هغه خلک ټول لاړل. هسې ګپ شپ دی په زړه کې څه وایو یاره قرآن سره مو مینه ده، دین سره مو مینه ده، فلانې دی څه ملګري وو. نو الله رب العالمین لږ پیسې وله ورکړلې. نو چې پیسې وله ورکړې نو ما به ورسره چیر کړو جومات کې پیسې ورکړه، دا وکړه. نو چغې بیا ووایې وایي چا دا زړه نه غواړي جومات کې پیسې نه کړو ور. خو وس هم نشته دی که نه، وس یې نشته دی خو چې د خپل ځان د ضرورت دپاره که د 10,000 روپو خرچه ولې نه وي. اوس نور لکه صفا نه وایم لکه د 10,000 روپو خرچه ولې نه وي، د 10,000 روپو موبایل ولې نه وي، د 20,000 50,000 روپو سکرین ولې نه وي، هغې دپاره په 2-3 زره باندې چارجر ولې نه وي. هر څه پیدا کېږي خو جومات کې نه دی او د استاذ 200 روپۍ چانده دا نه میلاویږي.